یو ځل نبی پاک صلی الله علیه و آله وسلم خانه کعبه دیوار سره ټیک لګولی و. په دې کې حضرت خباب بن ارت رضی الله تعالی عنہ صحابی رسول راغی. هغه وایي قربان مکی خلق انتهایی ظلم و ستم په موږ تنگ راغو دي ظلمونه روزانه د دوی ظلمونه دوی له لاس مونږ جسمونو باندې داغونه جوړ شو. قربان څه دی وشي؟ الله محبوب صلی الله علیه و آله وسلم ټیک لګولی و، ذکر یې کول، کېناستل او فرمایي اے خباب هغه وخت خو لا نه دی راغلی کوم وخت چې په مخکې انبیاو باندې راغلی دی، مخکې امتونو باندې کوم وخت راغلی دی. دین اسلام له خاطره په سر باندې به اره ورکېښو، په منځ به یې دوه ځای کړو. دین اسلام له خاطره منګز به یې راواخیستله، د اوسپنې او د ده له جسم نه به دا غوښه داسې پې باندې راکاږله. الله محبوب چې دا خبرې ورته وکړې په دې وخت کې الله خپل قرآن مجید سورہ بقرہ آیت نمبر 224 نازل فرمایلو. الله فرمائی ام حسبتم ان تدخلوا الجنت، تاسو دا ګمان کوئ چې تاسو به جنت ته دننه شئ. ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم، تر اوسه پورې خو تاسو ته هغه شیز لا نه در رسېدلی چې کوم مخکې خلکو ته راغلي. مستهم الباساء والضراء، تکلیفونه پې باندې راغله، عجیبه مصیبتونه پې باندې راغله، وی خوځول داسې تکلیفونه پې باندې راغله. نو اسلام ما عزتمندو قدرمندو همیشه دپاره قرباني